أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. नए दर्स के बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सूरत फ़ातिहा रुको नंबर 1 आयत नंबर 4 आयत नंबर 5 6 7 درې آیاتونه چې نو هغه ویل کېږي. د نه مخکې آیات کې تیر شولو ایاک نعبد و ایاک نستعین، الا موږ به خاص ته عبادت کو او ستانه بچنه نو هغه مدد غواړو. نو په دغه کې ځای نو هغه د دین دعا طریقې وشوله چې د الله نه به څنګه غوښتلې غواړي او د غوښتو ذات صرف یو د الله دی. د الله نه خپل حاجت او ضرورتونه چې نو هغه غواړي د الله نه ما سوا مه غواړي. اوس دې آیات کې چې نو هغه باقي دی درو آیاتونو کې دې کې دعا چې نو هغه ښیي چې کومه دعا انسان کړې ده او د کومه دعا غواړي. د دنیا مسلم قانون دی، څوک چې اچانه څه ضرورت او حاجت خپل غواړي نو لاول د هغې کس چې نو هغه تعریف وکړي، د هغه مقام او د هغه چې نو درجه بیان کړي، بیا د هغوی سره چې نو هغه خپل خادم کېدو او د خپل واسطه بیان کړي. نو دلته هم انسان لاول د الله رب العزت تعریف وکړو، الحمدلله رب العالمین، تمام تعریفونه الله پاک لره دی چې ټول جهان چې نو هغه مالک دی، د هغې چې نو هغه تربیت کوونکی دی. نو دغه یې وکړلو. بیا د الله رب العزت چې نو هغه صفات ذکر کړل، خلک د خلکو چې نو هغه صفات د هغه چې نو خبرې ذکر کړي، نو د هغوی صفات چې نو هغه ذکر شولو. بیا د هغوی نه د هغې سره چې نو هغه مقام، نو د الله جل جلاله چې نو هغه مقام او مرتبه مالک یوم الدین کې ذکر شولم چې دنیا کې خو بعضې خلک هم لکوټې د سنه څه ملکیت چې نو هغه مجازي حقدار وي څه ملکیت، خو ګورې ورځ د قیامت داسې ده چې په هغې کې به صرف او صرف چې نو هغه اختیار د یو الله چلیږي، د الله نه ما سوا چې نو د هغه په کې چا اختیار او ملکیت نشته. او بیا خپل چې نو هغه څه کړو واس خپل تعلق او دای ربط هم ذکر کړلو چې الله ګوره تو زمونږ خالق یې، تو زمونږ مالک یې، مونږ به په هر وخت کې چې نو هغه ستا عبادت کوو او ستا نه به مدد غواړو. نو اوس چې هغه دعا کوي څه غوښتل غواړي انسان څه غواړي د الله نه، نو دې آیات کې وسعت کې ذکر کوي الا اهدنا الصراط المستقیم، مونږ ته سمه لار چې نو هغه وښي. نو دینه معلومه هم دا شوله چې د انسان د ټولو نه لوی ضرورت چې دی نو هغه هدایت دی، سمه لار ده، هدایت دی. کله چې انسان په دغې باندې راغللو، په هدایت باندې راغلو، نو بیا د انسان هر لمحه هر مرحله چې دی نو هغه د کامیابۍ ده، د ده وړوکوالی هم د کامیابۍ، د ده ځواني هم د کامیابۍ، د ده نو بوډاوالی هم د کامیابۍ، د ده زنکدن هم د کامیابۍ، د ده مرګ هم د کامیابۍ، د ده قبر او محشر آن تر دې چې جنت داخلېدل او جنت کې رفع درجات پورې چې نو هغه به د په مخه په کامیابۍ باندې کامزن وي. نو هدایت دا ډېر لوی شیز دی. نو ځکه ویل کېږي چې الله موږ ته وښیي اهدنا الصراط المستقیم، موږ ته سمه لار صراط مستقیم چې دی نو هغه وښیي. صراط مستقیم دا کومه لار ده، د چا لار ده، سمه لار چې نو هغه کومه یوه ده، نو صراط الذین انعمت علیهم، د آی کسانو لار چې تا پې انعام کړی دی. الله موږ ته وښیي صراط مستقیم، صراط مستقیم کومه لار ده، نو د آی کسانو چې تا پې انعام کړی دی. داسې خو لارې ډېرې دي او هر سړی د خپلې لارې د خپلې طریقې چې نو هغه د هغې د خوالې داویدار چې نو هغه هم دی. ان در دی چې شیطان چې نو هغه هم وایي زه چې نو هغه په سمه لار یم. دغه شانته چې نو هغه فرعون هم ویلو چې زه چې نو هغه تاسو ته د سمې لارې چې نو هغه هدایت کوم، خو اوس سمه لار به د چای دنیا کې خو هر سړی چې نو هغه هر کس خپل هغې ته وایي چې نو هغه زما د سمه لار او سمه طریقه نه. نو د الله پیغمبر او الله موږ ته دواړو ویلي دي. الله رب العزت چې نو هغه فرمایي سمه لار صراط المستقیم، در صراط الذین انعمت علیهم، دا یې کسانو لار ده چې په چا باندې انعام کړی شوی. انعام په چا کړی شوی دی؟
نو مخکې سورة بقره کې الله پاک بیا د هغې په خپله وضاحت چې دی نو هغه یې کړی دی او دا مونږ مخکې ویلي ول چې د قرآن پاک تفسیر دا چې نو هغه په څلور طریقو سره کېږي خو د قرآن د ټولو نه بهترین تفسیر چې نو هغه دا دی چې د قرآن تفسیر قرآن بل آیات وکړي د یو آیات وضاحت او تفسیر بل آیات چې نو هغې وکړي دا د ټولو نه بهترین تفسیر دی نو پای کې الله پاک وایي اولئک انعم الله دا هغه کسان دي منعم علیهم هغه کسان دي چې بچا باندې الله پاک انعام او احسان کړی من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین هغه کسان نو دا څوک دي الله وی بچا باندې چې الله پاک انعام کړی دی دا نبیان دي دی جنو هغه من النبیین نبیان چې نو هغه دي صدیقین دي شهداء او صالحین دي د څلور طبقې کسان په دوی باندې د الله جل جلاله انعام او احسان دی د ټولو نه لوی انعام او د ټولو نه لوی چې دی نو هغه احسان دا به انبیا علیهم الصلاۃ والسلام دی دویمه درجه دا بیا د صدیقینو ده او دریمه درجه دا د شهداو ده او څلورمه درجه چې نو هغه دا د صالحینو ده صالحین څوک دي نو صالحین هر هغه کسان چې د هغوی عمل صالح کوي عمل صالح څه ته ویلی کېږي چې د الله رب العزت حکم د الله د پیغمبر د طریقې مطابق چې نو هغه پوره کوي دغه متعلق الله رب العزت پیغمبر فرمایلی دی حدیث مبارک چې نو هغه مفهوم دی چې په آخر وخت کې چې نو هغه په مخکې زمانه کې چې نو هغه امتونو کې یهود او نصرانیانو کې چې نو هغه 72 فرقې جوړې شوي زما په امت کې به 73 فرقې چې نو هغه جوړېږي او په دې 73 کې دا 72 فرقې چې نو دا به په گمراهۍ باندې صرف یو فرقه چې نو هغه په راه راست باندې هدایت باندې دا څوک ده نو د الله پیغمبر فرمایلو ما انا علیهم و اصحابی دا هغه کسان دي چې په کومې لار باندې زه کامزن یم او زما صحابه دي نو صالحین هغه کسان دي چې د هغوی عمل صالح کوي د هغوی د الله رب العزت د الله د پیغمبرانو د صدیقینو او د شهداو چې نو هغه په اتباع چلیږي او د هغوی په شانتې اعمال صالحه کوي نو دغه کسان چې نو هغه صالحین دي نو دا څلور طبقې په دوی باندې الله جل جلاله احسان شوی دی اللهم اجعلنا منهم الله رب العزت دې موږ هم په دقه کې شامل کړي نو الله وی صراط الذین انعمت علیهم لار د هغې کسانو چې په هغوی باندې انعام چې نو هغه کړی شوی دی غیر المغضوب علیهم نلار د آی کسانو چې په هغوی باندې غضب کړی شوی دی اوس غیر المغضوب دا څوک دی مغضوب علیهم څوک دی نو د الله پیغمبر حدیث مبارکه مفهوم دی ترمذی جلد ثانی کې چې هغه دغه روایت راغلی دی د الله پیغمبر وی مغضوب علیهم دا یهود دی ځکه انسان کې لا علمي د یو شی انکار کوي یا ضد کوي نو دا په دوه قسمه جهالت په انسان کې یو جهالت نو هغه دا چې انسان ته د یوې خبرې پته ولګي او د دغه خبرې د پته لګېدلو باوجود بیا هم جانبوج کر هغه کار چې نو هغه کوي نو دا بیا ویل کېږي ضالین دی اوس په ګمراهۍ دی ځکه د ضد باوجود چې نو هغه کوي دی چې مغضوب علیهم کې وس دی د پته ولګېد او د خپل هغه ګناه چې نو نه پرېږدي نو یهودو کې هم دغه ضد او هټ درمي چې نو هغه پرته وه نو دا مغضوب علیهم دی سره د پوهې چې نو هغوی به دا چل کو علماء بکول پوه خلق ول ان تر دې چې د هغوی ښځو کې هم دنیا شي چې نو هغه عالمانې وي د نصرانیانو د عیسایانو په مقابله باندې لکه مثال په طور کې د نو هغه احادیثو کتابونو کې واقع ذکر کړی ده چې د حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ دی هم چې نو هغه د یهودو سره تعلق ساتو یهود لوی عالم ورو الله رب العزت ته بیا ایمان نصیب کړلو نو دوی زما ترور چې نو هغه د پلار خور می هغه لوی عالم و د هغې به ما سره د حضور علیه الصلاۃ والسلام چې نو اخرني پیغمبر متعلق چې نو هغه صفات بیانول یو ورځ ما ته صفت بیانولو نو ما ته چې اخرني پیغمبر کله راځي مدینه منورې ته الله مبوس کی نو دی چې د مکې نه راځي مدینې ته داخليږي نو د دې د مرګرو بسپری جامې اغوستي او په داسې حالت کې به دوی مدینه منورې ته راځي دوره پورې چې نو هغه د الله د پیغمبر او د صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین صفات چې نو هغه تورات انجیل کې موجودو نو چې کله دغه شانتیول نو دوی راغلل
نو یو ورځ چې نو هغه زبر ناس او ما کجوري چې نو هغه شکولې اوس کجوري څنګه مې چې نو هغه پلاس کړه داسې مې چې وکتل د مکې د طرف چې کوم سمت لار و د هغې باندې کسان را روان دي سپینې جامې چې نو هغې اغوستې دي نو ما خپل ترور ته چې دغه شان مکې د طرف نه کسان را روان دي او سپینې جامې چې نو هغې اغوستې دي زما ترور ما ته چې دا به د الله پیغمبر وي او د هغه صحابه به دوی چې نو هغه هجرت وکړو او راغلل زه په منډه منډه خوشحالۍ باندې د ونې نه راکوش ولم چې څنګه راکوش ولم په منډه چې نو هغه رالمه چې زه رالمه نو هغه واقعي نبی علیه الصلاۃ والسلام او د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره صحابه ما چې ورته وکتل نو ما په هغه وخت قسم وخوړو چې په خدای قسم دا مخ چې نو هغه دروغجن نشي کېدلی نه ما په ایمان راوړو دغه وخت کې چې زه کله ورسېدم حضور علیه الصلاۃ والسلام د دغه وخت تعلیم کې څو خبرې فرق وکړه یو یې دا چې نو هغه وی چې تاسو د الله د ذات سره شریک چې نو هغه مه جوړوئ عبادت چې کوئ نو صرف یو د الله کوئ د الله نه ما سوا د بل چا عبادت مه کوئ د الله سره شریک مه جوړوئ دویمه خبره چې نو هغه د الله پیغمبر فرمایله وافشوا السلام تاسو سلام چې نو هغه خور کوي که پیژنې او که نه پیژنې ستاسو سره تعلق وي او که نه خو هر چاته نو هغه سلام کوي او دریم چې نو هغه د الله پیغمبر فرمایل ولین الکلام خپل خبره خپل لهجه چې نو هغه نرمه کوي خپل لهجه نرمه کوي ځکه چې نو هغه نرمې لهجې سره په خوږې خولې سره چې کم کار کېږي دا په بل یو طریقې سره هم نه کېږي نو لهجه چې نو هغه خپل نرمه کوي لین الکلام او څلورمه جمله چې نو هغه الله پیغمبر فرمایله واطعموا الطعام چې کم تاسو کې کمزوري او غریبانانی نو په هغوی باندې خوراک کوئ د هغوی سره لاس او مرسته چې نو هغه کوئ ما په ایمان ناوړو دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام مدینې ته د راتللو د ټولو نه وړاندبنی درس او سبق دا نو مقصود مې خبرې دا و چې الله پیغمبر فرمایي چې غیر المغضوب علیهم مغضوب علیهم نه مراد چې نو هغه یهود دي د دې سړی خو سړی دي خو ښځو ته هم چې نو هغه دومره علم حاصل و چې دا د الله حق او سچ پیغمبر دی خو چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام مبعوث شولو نو د الله د پیغمبر د مبعوث کېدلو نه وروستو دوی بیا انکار وکړلو او بیا دا وی چې الیاذ بالله موږ سره چې موسی علیه السلام تورات انجیل او دې کې کمی وعده شوي دي نو چې دا هغه پیغمبر نه دی ولا الضالین او نه لار چې نو هغه د ګمراهان نو یو هغه کس چې هغه په ناپوهۍ کې چې نو هغه ګناه کوي نو دی چې نو ناپوهۍ کې ګناه د دې نه مراد چې نو هغه ضالین دی او دې نه مراد چې نو هغه عیسایان دي نو د دې لپاره چې نو هغه ویل کېږي چې تاسو د دغې نه پناه غوښتلی شوله هغه کسان چې په چا غضب کړی شوي هغه کسان چې کم ګمراهي د هغوی د لارې نه چې نو هغه پناه غواړئ او کم کسانو باندې چې الله پاک انعام او احسان کړی د هغوی په لار د هغوی په نقش قدم د تلو چې نو الله پاک نه دعا کوي بیا د دې پسې وروسته حدیث مبارکه کې راځي خلک چې نو هغه وایي آمین نو آمین معنا دا د الله دعا قبول کې دا دعا زمونږ قرآن آیات چې نو هغه نه دی حدیث مبارکه نه چې نو هغه سره ثابت دی امین ویل دا چې نو هغه سنت طریقه ده په مانځه کې ویل چې نو هغه شي بیا په سنت کې افضل دا چې دا پټ ویل شي ځکه دا دعا ده او دعا چې نو هغه پټه د ښکاره دعا نه چې نو او یا درجې زیاته چې نو هغه قبولیت ته نږدې ده نو بهرحال د جنګ جګړې خفشیز نه دی که چا په تیزه امین ویلو نو هم صحیح دی خو اولا افضل هغه په پټه باندې چې نو هغه امین ویل دی الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي اهدنا الصراط المستقیم اوخه موږ ته لار برابر صراط الذین لار دای کسانو انعمت علیهم چې تا انعام کړی پاغوی غیر المغضوب علیهم نه لار دای کسانو چې غضب کړی شوی پاغوی ولا الضالین او نه لار د ګمراهانو آمین یا الله قبول کړي دا دعا زموږ